متن کې داسې ویلي چې هر نسبت نفس الامر کې نو هر نسبت خو عام ته وایي، ایجابي ته وایي، سلبي ته وایي. نو دا معنا چې متن مراد دا ده که نسبت ایجابي که سلبي وي. ایجابي لکه کل انسان حیوان، سلبي لکه لا شامل انسان بحجر. یو نسبت ایجابي ده یو سلبي ده. خو چې دا نسبت که ایجابي که سلبي خو په نفس الامر کې د سره دا درې کیفیت لګي چې یا وجوب یا امتناع یا امکان. امکان نه مراد امکان خاص، ځکه دا د امتناع مقابله کې ده، دا د وجوب مقابله کې ده. امتناع وجوب مقابله کې امکان خاص وي، ځکه وجوب دا معنا چې نسبت ضروري ده، امتناع دا معنا چې عدم ضروري ده. امکان خاص دا معنا چې نه وجود ضروري ده نه عدم. که امکان عام واخلې نو امکان عام خو په خپله واجب ده، امکان عام خو په خپله ممتنع ده، به مقابله نه صحیح کېږي. نو ممکن نه مراد امکان خاص ده. نو هر نسبت چې واخلې په نفس الامر کې ایجابي که سلبي وي، خو دا دریو صفاتو نه نه خالي، دریو کیفیاتو نه. ایجاب سره دا درې لګي، نسبت ایجابي سره دا درې کیفیات، نسبت سلبي سره دا درې کیفیات لګي. دا یو مذهب دغه ده چې دا کیفیات هر یو سره معتبر دي، ایجاب سره معتبر دي، سلب سره معتبر دي. دومره ده چې دا کیفیات دا درې نه عام، دا درې چې نسبت ایجابي سره واخلې نه نسبت سلبي سره، دې ته مواد وایي. مواد من اصول. دا کیفیات ته نسبت ایجابي چې واخلې دا درې کیفیات، عام کیفیات نه، وجوب امکان امتناع چې واخلې دا درې کیفیات بیا نسبت ایجابي سره معتبر کړي. دا درې کیفیات په نفس الامر کې چې نسبت ایجابي سره واخلې بیا دې ته مواد عناصر وایي. او چې نسبت سلبي سره واخلې بیا مواد نه دي، کیفیات دي، جهات دي. جهات ورته وایي، کیفیات ورته وایي، مواد نه ورته وایي. مواد پس ورته وایي چې دا نسبت ایجابي سره معتبري. دا ولې؟ دا څه وجه ده چې دا درې کیفیات نه نور، ځکه اصل دا درې کیفیات دي، وجوب امکان امتناع. دا نور ټول کیفیات دغو کې داخل دي. بیا وجوب کې، امتناع کې، امکان کې، دې کې داخل کیفیات دي. لکه دوام شو، فعلیت شو. دوام فعلیت خو په دغه وجوب کې داخل ده، فعلیت هم په دغه وجوب امتناع کې داخل ده، بالفعل. دوام هم په دغه وجوب امتناع کې داخل ده. نو دوام هم په دو کې داخل ده، فعلیت هم په دو کې داخل ده. دا درې کیفیات مو ځکه واخیسته چې باقي جهات چې دي، چې دوام ده مثلا، فعلیت ته مثلا، امکان عام ده مثلا، داسې لا دوام قید ولګي، لا ضرورت قید لګي، دا ټول په دغو کې داخل دي. څنګه داخل دي؟ چې یو شی واجبي خو دایم هم وي که نه، یو شی ممتنع خو دایم هم وي، یو شی واجبي خو بالفعلي، یو شی ممتنع خو بالفعلي. نو ګوره فعلیت هم په دې کې راغی، دوام په دې کې راغی. چې یو شی واجبي خو ممکن په امکان عام وي، چې یو شی ممتنع خو ممکن په امکان عام وي. نو دغه باقي جهات، یو شی واجبي، یو شی واجبي خو دوامي که نه، النکیز کې لا دوامي. یو شی واجب ده خو دایم ده، نکیز چې سلب ده کې لا دوام ده. یو شی چې واجب ده خو ضروري ده، نکیز لا ضروري ده. نو دا دوام، ضرورت، فعلیت، اطلاق عام، لا دوام، لا ضرورت، دا ټول په دغو کې اعتباریږي. ځکه دا معتبر کړه چې دا درې کیفیات، دا درې کیفیات چې نسبت ایجابي سره واخلې بیا موادو ته وایي. ولې؟ لشرفها، ځکه نسبت ایجابي شریف ته، په نسبت سره نسبت سلبي ته.
دې تایید دا ده، تایید قول د ابو سینا ده. ابو سینا داسې وایي چې ګوره محمول یو حال شانی موضوع خواته واقع کې یو شانی بې د مونږ علم نه، بې د مونږ تصریح نه چې مونږ په علم کې راشي، بې د مونږ تصریح نه چې مونږ تصریح په وکړو په خولې چې دا څنګه ده. نه، هر محمول موضوع سره یو شان لري. محمول فی نفسی یعنی محمول خپل وجود چې موضوع سره نسبت واخلي دې پر به یو شان خامخایي، بې د دې نه چې مونږ علم کې ده، بې د دې نه چې مونږ تصریح په کړې ده بالفعل چې دا څنګه ده. دې نه علاوه د محمول یو شان موضوع سره بهر حال شته، خو د هر نسبت حال نه وایي چې هر نسبت حال مونږ بیانو، بلکې هغه حال د محمول موضوع سره چې په نسبت ایجابي وي، چې دا محمول موضوع ته ثابت وي. د محمول حال موضوع سره په نسبت ایجابي چې واخلې دې حال بیانو، چې دغه حال د محمول موضوع سره چې په نسبت ایجابي ده، لکه کل انسان حیوان، کل انسان موجود، دې پاره به یو حال خامخایي. نو محمول چې موضوع ته نسبت واخلي دې پاره به یو حال وي. څنګه به حالي؟ یعنی محمول نسبت چې موضوع ته دا په نسبت ایجابي، دې پاره به یو حال خامخاوي. څنګه به وي؟ من دوام صدق، یا به دا همیشه صادقي، او دوام کذب، یا به همیشه کاذبي، یا بلا دوامی. نه به نسبت ایجابي کې دوامي، نه به نسبت سلبي کې دوامي. او به فعلیت ته وتلی، دا به فعلیت ته وتلی، ایجاب به فعلیت ته وتلی، دوام به نه، سلب فعلیت ته وتلی، دوام به نه. دغه محمول نسبت چې موضوع ته ده دې یو حال یو شان خامخا شته دی، بې د مونږ علم نه، بې د دې نه چې مونږ تصریح پکړې ده بالفعل. دغه نسبت د محمول موضوع سره یو حال شان شته دی چې هغه دغه شان ده چې یا به دوامي صدق په دایمي، یا به کذب دایمي، یا بلا دوامي. خو هغه شان مونږ بیانو چې محمول پر موضوع سره په نسبت ایجابي، چې نسبت ایجابي د محمول موضوع ته والی دې پر به یو شانی من دوام صدق او دوام کذب او وجوب او امتناع او امکان تسمى مادتن، دا ته مونږ ماده وایي. ځکه محمول باید دائم وي، صدق په واجب وي، بیا دا ته وجوب وایي. لکه حیوان انسان په نسبت سره صدق دائم ده، واجب ده، یا به دائمي کذب به وایه و ایجاب به کاذبي، دائم به ایجاب به کاذبي، بلکې سلب به ضروري وي، ایجاب به کاذبي. دا ته ماده د امتناع وایي. لکه حال د حجر انسان ته چې واخلي ایجاب کاذب ده، سلب ضروري ده. کل انسان حجر دا کاذب ده، حال د حجر انسان ته چې واخلي په نسبت ایجابي دا کاذب ده، سلب ضروري ده. چې سلب ضروري شي نو سلب ضروري ته وایي امتناع. یا به داسې چې نه به همیشه دایمي ایجاب یا نه بیا سلب دایمي، بیا دې ته امکان وایي. دا شو. لہذا دا درې کیفیات محمول سره معتبرېږي بنسبت للموضوع، خو چې نسبت ایجابي واخلي بیا دا درې ورسره معتبرېږي، سلبي نه. ولې؟ هلکه سلبي کې ولې نه معتبرېږي؟ ځکه نسبت ایجابي اشرف ته پرې مثلا نسبت سلبي ته چې ایجاب پاره واخلي دا کیفیت تسمى مادتن، او دې ته ماده وایي. نو ماده خاصه ده، دغه کیفیت ته وایي خو چې ایجاب سره معتبر کړي. دغه کیفیت چې سلب سره معتبر کړي بیا ماده نه ورته وایي، جهت ورته وایي. جهت ورته وایي سلب سره، ماده نه ورته وایي. اوس اعتراض ده چې لکه چې ماده د ایجاب شوه
کیفیت په سلب کې خپل رالی بیا خو دا کیفیت موافق نه ده مادې سره ځکه کیفیت په سلب کې رالی جهت او ماده په ایجاب کې رالی چې ته وایې دا درې کیفیت چې نسبت ایجابي سره وایي دې ته ماده وایي نسبت سلبي سره خو دا کیفیت راله خو ماده نه ورته وایي جهت ورته وایي ته وایې دا موږ نسبت ایجابي سره معلومه ده ځکه نسبت ایجابي شریف ده نو ګوره ماده خاصه شوه چې کیفیات دي د نسبت ایجابي کیفیت دی نسبت سلبي دا جهات دي ماده نه دي اوس مسله دا ده چې بیا خو قضیه صادقه نه ګرځي ولې ځکه صدق تی مواجهې په دې بنا ده چې کیفیت موافقي مادې سره چې موافقت د کیفیت مادې سره وي بیا پسه قضیه صادقه ده مواجهه اکه کیفیت مادې سره نه موافق جهت مادې سره نه موافق فکذبت بیا کاذبه ده اوس خو بیا داسې مواجهه صادقه ځکه چې ماده خو د ایجاب ده جهت کیفیت ته نسبت سلبي ده بیا به دا قضیه سالبه اوس ته څنګه صادقه ځکه که جهت خو په سلب نسبت سلبي کې ده او ماده په ایجاب کې ده نو دا څنګه ورسره موافق کړه دا به څنګه موافق کړه دې ته به څنګه ته صادقه وایي جواب دا ده چې دا نسبت سلبي عند تحقق الایجاب دا نسبت سلبي ده عند تحقق الایجاب په وخت تحقق د ایجاب یستحق دا مستحق ده د دې یو د دې کیفیاتو نو ټیک ده ماده خو د ایجاب ده او ماده د نسبت ایجابي ده کیفیت د نسبت سلبي ده خو دغه کیفیت د نسبت سلبي چې دا مستحق ته دی ګرځي چې دا نسبت ایجابي پر صفت شي دا نسبت سلبي صفت نسبت ایجابي ګرځي لکه ته وایې لا شای من الانسان بحجر بالامتناع لا شای من الانسان بحجر بالامتناع دا دی ویله دا سالبه دی ویله لا شای من الانسان بحجر بالامتناع دی ویله نو دا امتناع جهت ته په سالبه کې خلق ماده خو په سالبه کې نشته نه ماده د ایجاب معتبره ده چې کل انسان حجر بالامتناع نو دغه جهت ته نسبت سلبي ماده سره موافق شي ځکه دغه محمول چې په نسبت سلبي ذکر ده په یوه جهت سره یستحق عند الایجاب دا په وخت ایجاب مستحق ګرځي که نه یا به د وجوب مستحق ګرځي یا به د امتناع مستحق ګرځي یا به د امکان مستحق ګرځي نو لا شای من الانسان بحجر بالامتناع یستحق دا مستحق ده په وخت ایجاب د دې خبرې چې ته داسې وایې چې کل انسان حجر بالامتناع نو ګوره ماده د امتناع د نسبت ایجابي جهت عام امتناع نو جهت موافق شه مادې سره یعنی جهت ته سلب موافق شه مادې د ایجاب سره صدقت القضیه اوس قضیه صادقه شوه په پوه شوې که نه بس